الحمد لله. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. كسرت محمد نوي پیدا کړي بخدای نوی دا دنیا. نبوت په محمد باندې تمام شو، نشته پس له محمد انبیاء. ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. زمن گران او معزز ورور حضرت مولانا مفتاح الرحمن صاحب او پدی مجلس کی نور حاضرین علماء کرام مشایخ اعظام او دی علاقی مشران و کشران طول د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پمینا مبارکه کی راجم شوی. الہ دی د ټول دغه مینه قبول کړي. دا مجلس چې جوړ دی د دې مناسبت د ختم نبوت او ختم نبوت د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره تعلق لري. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مینه کې راجم شوی او د چا چې د محمد رسول الله سره مینه وي هغه لپاره دا اعلان دی چې په آخرت کې به المرء مع من احب. انسان به د هغه چا سره وي چې د چا سره مینه وي. الہ دې زموږ تاسو ټول دغه حاضرین په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. معزز دوستانو، ما ستاسو مخکې د قرآن کریم آیت مبارک ولوستو. لقد جاءكم رسول من انفسكم. په تحقیق سره راغلی تاسو ته پیغمبر ستاسو د جنس نه. تاسو هم انسانان یې، هغه هم انسان دی. عزیز علیه، سخت د باندې ما هغه څه عنتم چې تاسو په مشقت کې اچوي. حریص علیکم، دا حرصناک دی په تاسو باندې، بالمؤمنین په ټولو مؤمنانو باندې. ډېر حرص د محمد رسول الله دا و چې موږ تاسو ټول په ایمان سره یو او زموږ تاسو ټول عقیده د ختم نبوت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. بالمؤمنین رؤوف رحیم، مهربان او رحم کوونکی پیغمبر. الله پاک موږ تاسو ته ډېر لوی شان والا پیغمبر راکړی دی. دغه خو قرأت مشهور دی. یو قرأت پکې قرأت غیر مشهوره ده. لقد جاءكم رسول من انفسكم ففتحي دفع سره فتاقی سره الله رب الجلال لابدل تاسو ته پیغمبر په خپل نسل کې بیبی امینه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وې زما په نشو زما د بدن نه وې د سیورنۍ وتلا چې د شام ټول محلونه پر نخکاره شو، هر طرف ته روشنۍ او روښنۍ وه. معبرینو نه پوښتنه کوي، معبرین ورته وایي ستا د نسل نه به الله داسې بچی پیدا کړي چې ټول دنیا ته به د ایمان رڼا ورسوي. الحمدلله الحمدلله مونږ تاسو ته چې دلته ایمان را رسېدلی نو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم برکت دی. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
په ډېرو اوصافو باندې موصوف دی. الله رب الجلال ورته کله یاسین وایي، کله ورته مزمل وایي، کله ورته مدثر وایي، کله ورته طه وایي او کله ورته خاتم النبیین وایي. ختم نبوت په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې تمام شوی دی. الہ ته ډېر زیات ګران دی، دومره زیات ګران دی چې الہ العالمین د فرشتو په محضر کې یادوي، صفت کوي، د محمد رسول الله صفات کوي. صفات ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امام بخاری رحمه الله وی ثناء الله اي صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكه، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكه. دا الله صلات دا دے چې د فرشتو په حضور کې د محمد رسول الله صفات کوي. سبحان الله، الله څومره شان ورکړي، الله یې صفت کوي، الله یې صفت کوي. وصلاة الملائکة یبرکون، او د ملائکو د صلات نه مراد هغه ورته تبرک دعاګانې غواړي. الہ محمد رسول الله ته هغه مقام ورکړي چې چاته د هم نه ورکړي. او اے مؤمنان وای تاسو درود شریف وای په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. الله عز وجل ته محمد رسول الله ډېر ګران دی، دومره ګران دی چې خپل انسان صفت کوي او ما تا ته وایي درود پې وایي، ما تا ته وایي درود پې وایي. الله رب الجلال ته محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دومره ګران دی چې څوک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف وایي. نو علماء کرام په دې کې اختلاف لري چې په تلاوت د کلام پاک کې ثواب زیات ده، که لا اله الا الله تحلیل کلمات ثواب زیات ده، او که په درود شریف کې ثواب زیات ده. بعض علما یو طرف ته دي چې زیات تلاوت کې ثواب زیات، بعض وايي افضل الذکر لا اله الا الله، او بعض وايي درود شریف کې. شان ورشاه کشمیری رحم الله د ترمذی په حاشیه کې عارف شذی کې هغه بیا وایي که څوک د الله په فضل باندې ځان بخي نو د تلاوت او زیات تحلیل کلمه لا اله الا الله زیات وایي، او که څوک د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت باندې ځان بخي د درود شریف ډیر وایي. څومره ګران دی الله ته، څومره ګران دی الله ته، ډیر زیات ګران دی الله ته. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې چې چا درود شریف ویلې، علامه زکریا رحمه الله وایي چې هر یو عبادت کې د احتمال شته چې د الله په دربار کې قبول شي، او هر یو عبادت کې د احتمال شته چې د الله په دربار کې مردود شي. خو یوازینه یو عبادت دا چې د هغې د مردودوالي احتمال نشته، خامخا قبلېږي، هغه ولې درود شریف دی په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې. علامه شامی رحم الله په دویم جلد کې وایي من اراد ان يسأل الله حاجته فليكثر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يسأل الله حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وای که څوک اراده لري چې د الله تعالی نه دعاګانې وغواړي، سوالونه وکړي، وای دی درود شریف محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي، او د درود شریف نه بعد د خپل حاجات د الله نه وغواړي، خپل ضروريات چې هر څه دي هغه د الله نه وغواړي، او هغې نه بعد د بیا درود شریف وایي. فإن الله تعالی، الله تعالی چې کوم دی هغه يقبل صلاتين، دوار درودونه بخي، درودونه بارك خدا قول لي چې الله رب الجلال خامخا قبلوي، وهو اكرم ان يدع ما بينهما، او الله تعالی ته دا ډېر خوښ ده، ډېر مناسب ده چې مخکې وروسته درود شریف قبلوي، نو دا مینځ کې ورسره دعا هم قبوله کړي، دا مینځ کې ورسره دعا هم قبوله کړي. نو محمد رسول الله
صلی الله علیه و آله وسلم الله رب الجلال ته څومره ګران دی. کله چې د مور په خېټه باندې و او فرشته ورته راغله، بیبي امینه رضی الله تعالی عنها ته وایي په ده باندې نوم کېږده محمد. محمد ترجمه ده مجمع الصفات، هغه صفات چې د انسان د شان سره لایق دي، هغه ټول په ټوله صفات په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود دي. مجمع الصفات محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسې کڅوګ بهتان کوي، دی به په خپله په ځان باندې ګواهي وایي چې زه دروغجن یم. د محمد ترجمه ده مجمع الصفات، او دی ظالم را لګېږي او محمد رسول الله پسې خبرې کوي، نو دی په خپله ځان باندې ګواهي وایي زه دروغجن یم، زه دروغجن یم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجمع الصفات دی. تاسو چرته په یو عالم دین کې، تاسو چرته په یو طالب العلم کې، تاسو چرته په یو قاری صاحب کې، چرته په یو شیخ الحدیث کې، چرته په یو مفتی صاحب کې، چرته په علاقه کې په یو مشر کې، چرته په علاقه کې یو کشر کې، چرته بادشاہ وزیر تر پولیسه پورې هر چا کې یو ښه صفت پیدا کوي، نو دغه صفت به خامخا په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې مجموع الصفات دی. چا کې چې صفات موجود دي ښه صفات، نو دغه صفات به خامخا په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود دی. مجموع الصفات د محمد یو ترجمه ده بار بار ذکر کېدل د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذکر بار بار کېږي. موتا بار بار درود شریف وایو، موتا بار بار د محمد رسول الله نامې ذکر کوو یادوي، موتا بار بار ختم نبوت کانفرنسونه جوړو، د محمد رسول الله د سیرت کانفرنسونه جوړو، نو بار بار یادېږي. تر دې پورې مخلوقات خلاصه کوي الله رب الجلال په خپله، هغه په خپله د فرشتو په محضر کې یادوي. ثناؤه علیه عند الملائکه، د ملائکو په مخ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صفات بیانوي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله ته ډېر ګران دی. خپل اسم ته چې کوم خصوصیت ورکړي، خپل اسم ته چې کوم خصوصیت ورکړي، دغه خصوصیت د خپل خوب پیغمبر محمد رسول الله اسم ته ورکړي. دغه خصوصیت بیا زما او ستا په اسماء کې نشته. د الله رب الجلال د اسم مبارک یو حرف لري کا، اول خو الله د الله اسم ذاتی دا یو حرف نه لري کا، د الاله بیا لله شو، نو لله كل ترجمه ورکي لله ما في السماوات وما في الارض، خاص الله لردي هر هغه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی، زم د الله يم، تم د الله، اسمانم د الله دا، فرشم د الله دا، عرشم د الله دا، زما استاد جیدادم د الله دا، زما استاد مالم د الله دا. دا موت عارضی مالکانی، حقیقی مالک الله دی، موت فانی کیدونکي دا هر څه د الله رب الجلال ته پاتې. لله ما في السماوات وما في الارض، بل حرف ترنا لري کا له پاتې کی، له ما في السماوات وما في الارض، له هر څه د الله تعالی چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې د هر څه د الله تعالی دی، د ټول خالق الله دی، د ټول مالک الله دی. بل حرف ترنا لري کا هر طرف ته وګوره، الہ العالمین قدرت نخې به تا ته ښکارېږي. بر اسمان ته وګوره، الله قدرت او نخې به تا ته ښکارېږي چې د اسمان خالق الله ده. مخې طرف ته وګوره، میکروفون په نظر درځي، د دې خالق الله ده، د ونې خالق الله ده، د حجر او د شجر د هر شي خالق الله دی. کته میکروفون خو چرته په پنجاب کې په یو کپنۍ کې جوړ شوی، دا خو مټیریل دی، کله ترېنه میکروفون جوړ کی، کله ترېنه موبایل جوړ کی، کله ترېنه سایکل جوړ کی، دوی صرف بدلی را بدلی. د اصل مټیریل او د مواد خالق الله دی. کپنیانو والی صرف بدلی را بدلی، کله ترېنه یو شیز جوړ کی او کله ترېنه بل شیز جوړ کی.
خي طرف ته وګوره د الله قدرت په نظر درځي که کور په نظر درځي د دغه کور خالق الله دی که دغه خښت په نظر درځي د دې خالق الله دی د ځمکې نه جوړې شوي د خاورې نه د خاورې خالق الله دی دس طرف ته ګوره که سیند په نظر درځي که کاڼي په نظر درځي که هر شی ګورې خالق الله ده که لاندې ځمکې طرف ته ګورې خالق الله ده نو د الله تعالی د اسم مبارک خپل اسم ته چې کوم خصوصیت ورکړي دغه خصوصیت د خپل خوب محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم مبارک ته هم ورکړي چې محمد ترجمه د مجمع الصفات د ټول صفات مجموعه کم صفات چې د انسان د شان سره لایق دي د هغه ټول صفات مجموعه بل حرف ترې لري کا حمد د اله العالمین ثنا او صفات محمد رسول الله بار بار بیان کړي الله لا اله الا هو الحي القيوم بل حرف ترې لري کا مد رحكل توي وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بير مهربانا أو رحم كون كذاته بل حرف ترنا لك دال الدال على الخير كفاعله دلالت کوونکی په خیر سره دا دومره اجر او ثواب لري لکه په خپل چې د نیک عمل کړی نو الله رب الجلال کا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ګران دی مجمع الصفات دی بار بار ذکر کولای کی د فرشتو په حضور کې ذکر کوي خپل یادوي ما ته وي تاسو یادوي او درود شریف محمد رسول الله اللهم صل على محمد يا الله رحمت وروا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نو محمد رسول الله حق مرحوم ده وما ارسلناك الا رحمة للعالمين نو زمو استا دعا ته ضرورت ده نه یا الله رحمت خود را لګلې هو ته د خپل خزانینا هغه فیضان او برکت د رحمتونو پر او وروا چې چا باندې هم د رحمتونو لګرا وروا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد او آل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باندې رحمتنا را وروا آل محمد رسول الله نسبی او حسبی خپل عیال او کوم تاسو دا ټول ته دعاګانې کوي په مانځ کې وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم لك څنګه چې رحمتنا راولې په ابراهيم عليه السلام لکه ابراهيم عليه السلام خو اوچت شان والا پیغمبرو یو لک خلیل زره کم زیات پیغمبران دي ټول ته الله تعالی اوچت شان او مقام او مرتبه ورکړي دا خو د محمد رسول الله شان او مقام او مرتبه دا خو بیا په ټولو کې اوچته ده ولی وی کما صلیت علی ابراهیم وی دا د قبیله د غیر مشتهر نه په مشتهر سره ځکه ابراهیم علیه السلام خو مخکې تیر شوی او ټول یهود نصارا ته معلوم و محمد رسول الله خو لا نوی پیغمبر شوی بعضو ته معلوم او بعضو ته لا نو معلوم وعلى آل إبراهيم يا الله داس رحمتنا في روا لك تم رحمتنا چتا فآل إبراهيم عليه السلام باندې راورولي نو آل إبراهيم عليه السلام کې خپل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم داخل دی نو یو په محمد رسول الله شو اتوشتم نیته چې کوم دی ابراهيم عليه السلام دی اتوشتم نیته اسماعیل عليه السلام دی نو داس رحمتنا في روا لکه څنګه چې د مخ کې ډېر پیغمبرانو باندې راورولي انك حميد يا الله تصفت سو ذاتي مجيد بزرگي والا ذاتي نو معزز دوستانو مون تاسو ډیر بختور خلک یو
د یو خوب پیغمبر د داسې پیغمبر چې په ټولو پیغمبرانو کې اوچت شان والا پیغمبر. حدیث پاک کې راځي تاسو به د یو پیغمبر داسې صفت نه کوئ چې د بل پیغمبر سپکوالی پکې راشي. ټول پیغمبران اوچت شان والا دي. الله اوچت مقامات ورکړي، اوچت مرتبه ورکړي. الہ العالمین پیغمبران را لېږلي، استاد را لېږلي، خو په ټولو کې اوچت شان زموږ ستاسو د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو چې د محمد رسول الله دومره اوچت شان دی، د هغه د امت هم اوچت شان دی. انک مختار الرسل و امتک مختار الامم. نو امت هم اوچت شان دی، خو هغه امت چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره زیات مینه وساتي. المرء مع من احب. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو صحابي وایي چې یا رسول الله زمون خو تاسو سره په دنیا کې ډېره مینه ده، په جنت کې خو ستا مقام ډېر اوچت دی، ځکه امام الانبیاء دی، د 1,40,000 پیغمبرانو امام دی، په ټولو کې اوچت شان والا دی. نو موږ به بیا تا سره هلته چېرته ملاقات کوو؟ محمد رسول الله ورته ویلې المرء مع من احب. انسان به په جنت کې د هغه چا سره نږدې وي چې چا سره یې مینه وي، چې چا سره یې مینه وي. نو د محمد رسول الله د مینې په مناسبت باندې دا نن مجلس مفتاح الرحمن مولانا صاحب منعقد کړی او سره د معاونینو الہ العالمین د دوی دغه مینه قبوله کړي. حدیث پاک کې راځي چا یو ځل محمد رسول الله فرمایي ما باندې درود شریف وویلې الله به ور باندې لس رحمتونه راوړي، لس به ګناهونه معاف کړي او لس به درجات بلند کړي، لس به درجات بلند کړي. نو په محمد رسول الله باندې درود شریف ډیر وایي. د درجات بلندېدو په باره کې فیض الباری کې لیکلي دي، وایي درجات بلندېدو مطلب دا ده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په جنت کې مقام نږدې وي. یو ځل د درود شریف ویلې لس ټپه جنت کې ستا مقام محمد رسول الله ته ورنږدې شو، دوه ځلې دې ویلې 20 ټپه ورنږدې شو، درې ځلې دې ویلې 20 ټپه ورنږدې شو. اوس وایه نرې چې څومره دې وویلې هغومره به ستا جنت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نږدې ځای وي. نو معززو دوستانو ټایم په ختمېدو ده، ناوخته ده. علما کرامو تشریف راوړی، اکثر امامتیان لري، جماعتونه لري، تاسو هم د ډېر وخت نه ناست یاستئ. الہ العالمین دې ستاسو ټولو دغه مینه په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.